صبر کول دا ډیر لوی دی. الله رب العالمین فرمایي وبشر الصابرین، زیری ورکړه صبر کوونکو. صبر کوونکي کوم خلک دي؟ الذين اذا اصابتهم مصیبه، هر کله د انسان ته ورسیږي تکلیف مصیبت د دا خبره قالو انا لله و انا الیه راجعون. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انا لله و انا الیه راجعون دا کلمه کوي وړيوا اچانک مړه شي او چې د سره مل دی، معنا چې زه انا لله هر څه د الله طرف نه دي و انا الیه راجعون، زه الله ته واپس کیږم. خو سړی باندې بیماری راشي دا د الله دی طرف نه دو، د الله دی طرف نه په دې باندې صبر کول پکو. حضرت ایوب علیه السلام د څومره بیماری څومره په تکلیف کې و، څومره چې کم دی هغه ته مشکلات، خو صبر یې وکړو. د صبر میوه الله پاک د څومره ډیره ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ چې کم د پسترګو کې اوښکې راغلې، زوی یې وفات شوی و، هغې د وجې نه ماشومتوب. نبي علیه السلام ډېر غمجن و، ژړو یې وکړله. صحابه کرام ورته وویل چې الله رسوله ته هم ژړل؟ چې د زوی په غم باندې سړی جوړي، زړه ته تکلیف رسېږي، خو صبر کول. چې زه تاسو دا نه منې کوم چې تاسو مثال یو سړی خفه شي جوړي دی ما، خو بدترین خلک هغه دي چې هغه په مړي باندې ویر کوي، چغې پې وایي. نو د دغو نه پرهیز پکار دی. صبر کول دا د میوه ده. وبشر الصابرین، الله د صبر کوونکو خلکو سره چې کوم انسان کې د صبر تقوا موجود. نن سبا مونږ خلک هغه ډېر انتهایي کمزوري شوي دي، هغو کې سره صبر نشته. که چاته د یوه خبره تیزه وکړله بس بې غمه کېږي، که چاته د مثال یوه خبره هغه په ګپ شپ کې وکړله هغه خفه کېږي. نو صبر کول دا ډېر عظیم عبادت دی. او صبر درې قسمونه دي. اولنی قسم دا دی چې د الله پاک څومره امر دی و انسان یې په ځان کې راولي. انسان خواهشات یو امر نه غواړي، خدای په ځان کې راولي، نو دغه صبر دی. صبر علی الطاعات، د الله پاک په حکم باندې صبر کول چې الله حکم اول دی زه بیا. دویم صبر دا دی چې یو سړی د ګناه نه ځان بچ کوي. دویم صبر دا دی چې د انسان د ګناه نه ځان بچ کوي، دا صبر دی. مثال کې انسان خواهشات شول، انسان زړه نور داسې ګناهونه غواړي، یعنی انسان نفس چې کم دی هغه ګناهونه غواړي، خدای کنټرول کړي، ځان پې دباو کړي او پس نفس باندې صبر وکړي، ته صبر ویریږي. دویم قسم. او دریم نمبر قسم هغه دی چې انسان ته تکلیف ورسي، هغه که د مال ولا تکلیفي، هغه که د بچو ولا تکلیفي، هغه که د انسان د نفس تکلیفي، هغه که د انسان ته هر قسمه مشکل ورسیږي او تکلیف باندې. یو صحابي دی هغه فرمایي چې زه په دریو شیانو باندې ډېر خوشحالېږم او چې ډېر مې خوښ دي. اولنۍ خبره مرګ، چې دا مې د الله او د نبي علیه السلام سره ملاقات دی، چې زه وفات شم زه به د دوی سره ملاقات. دویم نمبر غریبي، چې غریبي مې ځکه خوښه ده چې زه سره په حساب و کتاب زر وشي، غریبي مې ځکه خوښه ده. او دریم بیماري، ځکه چې کم ګناهونه د مانه شوي وي یا کومې خطایانې مانه شوي وي هغه ختم شي. نن چې کوم ته دغو درو واڼو ته موږ دومره خفه کېږو چې د حد نه سوا. اول خو د مرګ نه دومره ډورېږو چې د حد نه سوا. دویم د غریبۍ نه دومره نفرت دی چې د غریب سړي سره موږ لاس هم نه میکړو، د غریب سړي سره کینوم هم نه، د غریب سړي سره خوراک هم نه. او دریم نمبر د هغه نه د بیمارۍ نه، دا هم یو د الله یو رحمت دی، او د رحمت دی الله موږ ته په خیر بدل کړي، معنا په صحت. نو موږ له پکار دي چې په هر یو ځای کې صبر کوو. واستعینوا بالصبر والصلاة. رب العالمین فرمایي چې تاسو مدد د الله نه په صبر سره وغواړو، والصلاة په لمانځه سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله مشکل عمل پېښ شو ډایرکټ فوراً الله ته متوجه شو، مونځ به یې وکړو. همدارنګه صحابه کرام چې کله دغو ته مشکل عمل پېښ شولو نو دوی به فوراً لمانځه ته متوجه شو. یو صحابي دی چې کله لمونځ حکم نازل شولو صحابیان ډېر خوشحال وو، چې د کفارو د پوښتنه وکړه جنان انتهایي خوشحال وي چې دن داسې عبادت الله موږ له راکړلو چې انتهایي ښکلی عمل دی. چې هغه څنګه ورته ویل چې دا داسې چې د تمامو خزانونو چابیانې موږ له راکړي. داسې لمونځ صحابه کرامو کولو چې هغه باندې به مرګ چې کم دی ژوندی کېدو، مړه سورلي
هغه ولا ژوند کېده. همدا رقم چې کله باران نه کېدو نو دوی لمونځ وکړلو، الله نه باران وغوښت. دوی چې بیماري وه الله نه بیماري وغوښته، الله ښه کړ. نو موږ لا الله فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة، د کچېرې تاسو مدد د الله نه غواړو په صبر سره یې غواړو او په لمونځ سره یې. د یې نه ویلي چې پیسو سره یې غواړو، ملګرتي سره یې غواړو، نورو شیانو سره نه. الله دوه شیونه دي. وانها لکبیرة، بېشکه دا دواړه عمل چې کوم دي دا ډېر درانه دي، ډېر باریک دي، معنا ډېر انسان ته تکلیف ورکوونکي دي. یو په مصیبت باندې صبر کول دا ډېر لوی صبر لري او ډېر غټ زړه لري. او دویم لمونځ کول په یخنۍ کې او په ګرمۍ کې او په نیم خوب کې اوچتېدلو، دا ډېر غټ عمل. وانها لکبیرة الا مگر نه دي علی الخاشعین، عاجز کوونکو چې څوک د الله ته عاجزي وړاندې کوي، الله ته خپل ځان نږدې کوي، نو هغوی ته بیا دا مشکل دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو کې دا دواړه